وجدهن د بیبیانو غیرت خو مې درته ویلې که نه چې د یو چا په حق کې لږ ځان ور شریک کې نو دا خو څوک زمونږ حق بیبي ده کور ده جایداد ده چې بل څوک را سره پکې ځان شریکوي نو موږ له به غوسه راځي که نه راځي غوسه به مبځي کېږي غیرت ده غیرت به مبځي کېږي ډزه وډوزو دښمنۍ او جګړې ده ووجدهن او غوسه د بیبیانو د یوې بلې بنې ته غوسه او د یوې بنې د بلې بنې په خلاف غیرت چې زما خاوند نمبر زما سره ناس زما په کمره کې ده چای روټۍ په ما نن ده او ته ورته رالیږې ولې رالیږې دا معنا چې ته ورته ځان نږدې کول غواړې ما یې له نظره غورځول غواړې نو غیرت هم ورځي او غوسه هم ورځي وایه به قال حدثنا عبيد بن اسماعيل اخي عن امنا عائشه رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم اذا كنت عني راضيه سبحان الله دا روایت تا ویلې مخکې ووایه وایي چې حضور پاک مور بیبي ته وویلې عایشې چې ته کله غوسه یې خفه یې هم ماته پته لګي او چې کله خوشحاله یې هم ماته پته لګي تېر د روایت ما وی قربان دا څنګه چې زه غوسه یم تاسو ته یا خوشحاله وایي چې زه ته کله ما نه راضي او خوشحاله چې زه تا نه د یو خبرې تپوس وکړم نو عربان د قسم په طریقه د تکیه کلام وایي ته وایې لا ورب محمد او چې کله ما نه خفه یې غوسه یې نو چې بیا درنه تپوس وکړم لا ورب ابراهیم بیا زما نوم نه علي عایشه به په ژړا شو وایي قربان زما دی په الله قسم زما زړه ستاسو د مینې نه ډک ده خو په هغه وخت کې صرف په ژبه رانه ستاسو اسم ګرامي پاتې شوی قالت فقلت من اين تعرف ذلك فقال اما اذا كنت عني راضيه فانك تقولين لا ورب محمد واذا كنت غضبه قلت لا ورب ابراهيم چې غوسه یې نو بیا زما نوم نه ابراهیم علیه السلام قلت اجل والله يا رسول الله ما هجر اسمي قربان صرف ستاسو اسم ګرامی رانه په ژبه پاتې زړه مې ستاسو په محبت ډک وبه قال حدثني احمد بن ابي رجاء الى اخره عن ابن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما غلط على امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له بغیرت نه راته په یو بیبي باندې له بیبيانو د نبی پاک نه بنو باندې څومره غیرت چې ماته په خدیجه الکبرى راته ولی جی ودرېګل خدیجه الکبرى وخت عائشه بي وی همیشه به حضور د خدیجه تذکره کوله خدیجه داسې او خدیجه هغه شی وی ما ولې مړه دا څه قسم ښځه وه چې دا دومره اندازې ده که نه وایي چې ترکاري به پخه شوی دا د خدیجې خور ته ولېږئ دا د خدیجې یارانو ته غوښه به راله دا هغوی ته ولېږئ وایي پاس ته ما ته پته ولګېده چې وای خدیجې بیبي خو ډېره قربانۍ ورکړې اوله مؤمنه ده بجبل تنعیم کې غار حرا ته رسول الله ته په یوازې ځان اوبه خوراک کله ډیره تذکره به کوله وثناء علیه صفتونه به کوله او حضور ته ویلي و چې دې ته زیری ورکړه تا ته به د بانسونو یو کوری په جنت کې د دې مطلب د ترجمه الباب چې امام بخاري ولګو معنا باندې اصل ډېر پوه خو یې کنه یعنی پلار د واده شوي لور له طرفه وکالت او کفالت دواړه کوي زما آخري طالبانو بچیانو تاسو اورئ پلار د واده شوي لور له طرفه چې واده ده وکالت او کفالت دواړه کولی شي تاسو به دلته وګورئ داسې چل سوو قریشو یو منصوبه جوړه کړې وه هغې خو به حضور ته د تکلیف رسولو منصوبې جوړولې نو د ابو جهل خاندانو بعضې وایي چې لور د ابو جهل و ډېره ښایسته وه ابو جهل او تره زمنې کېناسته چې دا به علي صاحب ته په نیکه هغه دې نه وایي موږ به خپله ورته یاده کړو په نیکه نو بیا به د علي صاحب په نکاح کې چې فاطمه د نبي پاک لور ده هغه به تنګوي نو هغې باندې خو نبي پاک خفه کېږي هغه علي صاحب ته اطلاع یې ورکړه چې تا ته موږ لور درکړو رسول الله مبارک خبر شو په مسجد نبوي کې منبر باندې کېناسته ګوره فاطمه واده ده که نه ده وکالت و کفالت ته وګوره او مدافعت ته ویلې خلکو واورئ علي صاحب ته خو د ابو جهل خاندان نه خطبه راله چې لور درکوو خو تاسو به بانګې دوحل واورئ چې فاطمه زما د زړه ټوکړه ده
او دا کېدی نشي چې په یو کور کې د الله د نبی او د الله د دشمن لور جمع شي زه د الله نبی یم او ابو جهل دشمن او علي کدا کول غواړي زه خو د اجازت نه ورکوم خو د دې باوجود هم کدای کوي نو فاطمه ته به طلاق ورکوي فاطمه ته به څه ورکوي طلاق ورکوي وای به قال حدثنا قتيبة إلى آخره عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني دا چې د هشام بن مغیره و هشام د ابو جهل پلار ده کنه مغیره نیکه شوله فلا آذنتم ولا آذنتم ولا آذن درې واری ویل اجازت نکوم بیا نکوم چې علي دې دا کارو کړ أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يحبني ما بضعة مني زما د زړه ټوکړه ده دا یریبونی خفقی ما لرا ما هغه خبره ارابها چې خفقی فاطمه لرا نو فاطمه باندې چې پاسه بند ابو جهل لور راځي نو خفقی کې خوشحاليږي ويوديني او تکلیف رسي ما ته ما هغه خبره اذاها چې کومه خبره فاطمه ته تکلیف رسي باب تقل الرجال ويكثر النساء قرب قیامت کې به خز جنکی زیږي الکان به کم شي سړی به کم شي خزه به په یو سړی به 50 250 55 خزه ورس د دې معنا بدانه چې دا به ټولی په نکاح کې د دې 50 تو زنانو نگران او نگهبان او کفیل به یو کس مثلا خپل خزې دي خپل لوریانې دي د پلار مې خزې دي مور ده نیاګانې دي تروریانې دي خويندې دي خالګانې دي دا ټول به د یو سړي پناه کې راشي او دغه یو نارینه به د ټولو نگهبان او نگرانی او د دې خدمت به کوي او بل داره چې علم به کمیږي او جهل به زیاتېږي شروعات شوي دي وقال ابو موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيرى الرجل الواحد تتبعه 40 عبادا یو سړي پسې به څلوېښت ښځې رواني یلوذن به چې دا څلوېښت ښځې به پناه غواړي او ځان به ساتي په یو سړي باندې من قلت الرجال په سبب د قلت د سړو به قال حدثنا عفص بن عمر الحوضي الى اخره عن انس رضي الله عنه قال لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به احد غيري سمعت رسول دا حدیث ما نه غیر بل چانه دا اوریدل ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويكسر الجهل ويكسر الزنا ويكسر شرب الخمر او جهل بزیات شي زنا بزیات شي شراب نوشي بزیات شي سړی به کم شي خزه بزیات شي حتی يكون ل50 امراه مخه څلوي شراغ لګنه نو ته وای چې د دواړو مطلوب تکثیر د تهدید نو بس دغه ناراضي تعارض دویمه دا ده چې تسریع په عدد اقل نفي د عدد لکه زه وایم چې هلکه ثناالله صاحب 85 در سره شته دا وی نشته نو د 85 نفي نه دا نه لازمیږي چې 5000 دی نه نن خو طالبان 5000یان ګرځوي زمونږ یو طالب والله د داسې وخت راولي چې 15 لک کروڑ جب کې ټوله ورځ په خلکو غربا او فقراو تقسیم دلته یو طالب زمونږ سره هغه مالدارو یو بل دوه یو طالب به ځان سره بوتله کاوې ته نو د جب نه به د پیسو یو پندو کې راوویست نو بل چې زه خبر شوم مور ته چې وده سپیره زوی چې دومره پیسې هم در سره دي طالب سبق نه مو باسي چې حاضر باندې څه خوراک او تشکاو پیسکې نو بیا چرګان پیو خورا چې د خن سپانچې پیو خورا خناشته پیو کتابونه ورته والا د جمی کپڑے د سب طالبانو ته پیسو پندو کې خې نو چې چاته وي 50 راکو ما سره نشته نو د دې معنا خدا نه د چې زرګونو 15000 نشته نو دلته یو کې څلوي خوې بلکې 50 وي تصریح په عدد اقل نه فدی د اکثر نه کوي بل تطبیق د دواړو نه مطلوب تهدید نه تکثیر ده 50 خود د پاره با القیم الواحد نگران قیم معنا نگران او نگهبان او خادم یو ین باب لا يخرج رجل بامراته الا محرم مولانا صاحب ترجمه الباب کې امام بخاری دوه خبره راوړې اجنبي سړی به اجنبي خځې سره ځان لپ کمره کې نه کینی ډاکټر سره ګور خپل خځې یوازې پرې نه دي چې زه ورته زبر سره کینم چې ډاکټر دی نارینه خځه به یوازې نه پرې دی ځان ته اجنبي سړی اجنبي سره یوازې کمره کې تاسو ورې سوشل میډیا را کمرې لګېدلې
دومره ښځې بلیک میل شو چې هلته تېنه کمره کې هر څه راولي بیا ورته وایي که همیشه راځي او زما خواهشات پوره کوي ښه ده که نه زه دا ورکومه فیسبوک دنیا تباه و برباد شو په دې تاسو ته علم نشته هغه ورځ ما ته یو څوک چیټې رالیږلی او چې یو دوه راته وښیل غرق شوم ولې وي دغه شان زموږ خاندان کې یوه جنۍ ده او چا سره دغه شان دغه و کوم تصویر یې ترېنه اخیستی ده اوس دا ښځه جنۍ ویروي وی 9 تولې کالی د کور نه ویوړ هغه هلک ترېنه واخیسته او نورې څومره پیسې و ترېنه واخیستې که دا راکی ښه ده او که نه راکی نو زه دا فیسبوک ته ورکوم نو ته اوس سوچ وکړه 9 تولې کالی پرون په سونه مارکیټ کې په 15 لکه او 15,000 روپۍ توله وه دا به طالبه ښه والی قربان له داسې مشرانو له د نصیر کوکې خیل د بندي چې یو ډېر ښه نر سړی ده هغه قوم راجمع کوي قوم دینه پس چې څوک هم لور خور ورکوي سونی نوم وانلی نوم به 3 لکه روپۍ مهر شو دا به اخلي و بس دی به جهیز هر څه به نور کیسې ختمې شوې 15 لکه 15,000 روپۍ ته پرون سونه رسېدلی طالب باندې 15 تولې کېږي 3 تولې کېږي دا غریب به یې له کمه کې 15 لکه روپۍ 14 لکه روپۍ یو دا سونه خو نه ده که نه دې سره خو نور غمونه هم تړلي دي همیشه چې رښتې کوي غریب فقیر مسکین سړی ګورئ چې دا د سونې نوم د دې نه پس ختم شي ضرور خو نه ده چې سونه دي چاندۍ کې داسې زیورات راځي داسې چې هغه د سونې نه ښه دي 15 لکه 15,000 روپۍ مولانا ما ته یاد چې 12,000 روپۍ نه شروع وه موږ چې طالبانو 12,000 روپۍ سوله هغه و هغه هم 21 کریټ او اوس وګوره 15 لکه 15,000 ته افریدیان کېناسته قومي جرګه یې وکړه سونه ختمه شو هغوی د هغوی یوه خبرې دا ډېر ښه فیصله شوې ده خدای دې هر چا ته دا شعور ورکړي او خاص کار هغه مسلمانان چې طالبانو ته خور لور ورکوي چې باید داسې ورته وایي چې سونه خو درنه نه غواړو او د وادم چې څومره تعاون زموږ د لاسه کېږي هغه به در سره وکړي داسې دی الله وکړي الله دې وکړي نو اوس تا ته وایي چې نه به کښېني بیا به داسې مشکلات پیدا کېږي 9 تولې هم ترېنه هلک واخیستې پیسې هم ترې اخیستې او بیا هم چې کله یې دغه شي ورته وایي که نه راکوي تصویر نو دویمه خبره دا ده والدخول علی المغیبه یوه ښځه ده د هغې خاوند غایب ده مغیبه چاته و چې ښځه خاوند دی سفر کې ډېر وخت او ته ورشې نو ښځه هم خواهشات لري او ته هم ځوان نو وایي خاوند یې هسې هم په دوبۍ کې ده په امریکا کې ده فرانس کې ده نو خطره دې ده شیطان وایي د ښځې په دې عورت کې هم پوکی کوي او د سړي دواړه جما ته تیار دي هله وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم احذروا ځان وساتئ له داخلېدلو نه په ښځو باندې یعنې اجنبي ښځو سره مه کښېنئ فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرايت الحموى قربان لیور د لیور څه حکم ده لیور وراندار سره ځان له کېناستی شي قال الهم والموت د ټولو نه خطرناک خو همدای ده لیور دا خو د ټولو نه غټ لیوه ده یو شیخ خو زموږ ترجمه کې به ویلی الهم الموت لیور الموت دا غټ لیوه ده د وراندار سره چې غلط تعلقات جوړي ورور په سفر کې هم دغه لیوري وې دنه دی به مو سره په یو کمره کې نه کېني نه به ورسره سفر کوي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الاخر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة داسې به نه وایي چې ښځه مې روانه شوې ده حج ته خرجت معنا خو دا چې وتې ده امرأتي ارادت ان تخرج حاجة زما د ښځې اراده ده چې حج ته لاړه شي حج پې فرض شوی ده وقتو تبتو او زما نامه لیکلی شوې ده فی غزوة کذا و کذا په 2 سریو کې دستو کې د مجاهدینو زما نامه نو زه څه وکړمه ښځې سره مې بل محرم نشته نو رسول الله ورته ویل چې ستا په ځای به جهاد د بل مجاهد ولیو ستا په نوم باندې به بل خو ستا ښځې سره خو بل څوک نشي ته ترې ښځې سره حج ته لاړ شه ارجع فحج مع امرأتك وباب ما يجوز ان يخلو الرجل بالمرأة عند الناس یو خبره ده که یوه زنانه په سترو په پرده کې راشي او نور خلک وي د هغې په مخ کې دی ورسره ځان له خبره کوي نو دا جایز ده که ګوره دا تاسو ټول دلته ناست دی که نه او دلته یو استاذ ناست دی یو زنانه برقه کې راشي اجازت وغواړي چې زما یو مسله ده یوه خبره ده نو د ټولو طالبانو په وړاندې تهمت خو نشته که نه نفع د تهمت ده
متهمه نه ښځه متهمه کېږي نه دا استاذ متهم کېږي او مسأله ترې نه واوري وایي د دې اجازت شته. وبه قال حدثنا محمد بن بشار الى اخره عن هشام قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امراه من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها خلا بها معنا دانه نه چې کمره کې ورسره کېناسته یو سیټ ته ورسره ودرېده. ان كنا لا احب الناس الي اخره کې ورته حضور ویل چې تاسو انصار ما ته ډېر ګران دي. تاسو انصار مخکې ما تیر شو کنه واده ته روانې وي ماشومان او زنانه وي حضور ویل انصار او تاسو سره زما ډېره مینه ده. دا تصنعي جړاګان نه دي تصنعي جړاګان یو خو پیدایشي جړاګان دي او یو تصنعي دي. دا نن سبا چې دي دا اکثر تصنعي دي. دی په ماشینونو باندې دا سینې راوباسي په ماشینونو باندې د مخ دا ویښته ختم نو ځان نه جنکۍ جوړ کړي او ټول افعال او کردار او حرکات سکنات د جنکو په شان دی. وایي دغه هجړاګان ګورې کور ته ښځو ته پرې نه دی ځکه دا تصنعي دي او کوم خناسا چې پیدایشي دي نو هغه تلی شي ځکه د هغې هېڅ قسم ته هوس او خواهش نه وي نو د ښځو په خبرو پوهېږي. تصنعي اجړاګان دا خلک ودونو کې بوځي که نه بوځي دا سوچه حرام دی د دې حکم د سړو ده. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه الى اخره عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال المخنث لاخي ام سلمه عبد الله بن ابي اميه لا ضرورت ان فتح الله لكم طيب غدا ادلك على ابنه غيلان اذا نامه هیت وخه نو هغه ته وایي د ام سلمې ورور ته دا د حضور اوښیو. ما تاسو یو خبره کړې ثناوله یاده ده په مخ د ځمکې اول سره فهرست هغه ملک چې غټې ښځې خوښوي لهیمې شهیمې سمینې عربان وایي من ښځو کې دوه شیان خوښ دي یو چې غټ صدین او بل چې غټ سولاوی دا د هغې خبره ده نقل کفر نه باشد. نو دا هیت په نوم یې جړه عبدالله ته وایي د حضور اوښي ته ام سلمې په کور کې وایي که تاسو ته په مستقبل کې طائف فتح شو طائف هم ونیو نو زه به تا ته د دغه بادیه نومیږي هغه درته وښیم او دا د یو ملک او د سردار لور ده. یاره تقبلو باربع و تدبرو بثمان مخامخ چې راځي په بدن کې د غوښې 4 موړې دي موړې لکه بریکرې او چې د شانه ورته ګورې نو 8 موړې دي. نو دا څنګه ته ماته یو تصویر جوړ کړه څه قسم دا ځای نه ده دا ځای چې ښځه غوښنه یا سړی غوښني دا 2 لاسونه نه دي دا چې یو ځای کې یو موړه دلته د غوښې جوړه شي یو دلته 2 شوې او دویم دا تشه او د پتون په منځ کې تشه او د پتون په منځ کې یو دی خوا یو اخوا 4 موړې شوې او چې د شانه ورته ګوري 8 موړې 4 مخې ته او 4 شاته یعنی معنا دا د دې بریکرو د موړو خبره نه کوي چې دومره معنا دا چې د غوښې نه ډېره ډکه ده لحیمه ده شهیمه ده سمینه ده او تاسو خو داسې ښځې خوښوئ د غیلان لور د بادیه نامه یې ده او ستاسو په معیار برابره ده. حضور چې واروی دا خبیث وباسئ دې نه پس ګورئ بیا له مدینې نه هم شړلی و بیا د ابوبکر زمانه کې راغی سپین ږیری شوی و چې ما ته اجازت وکړه مدینه کې پرې نه ښوده بیا د عمر صاحب زمانه کې راغی وی صاحب بیخي اخري عمر مې ده پرې مې ده نو یو قول داره چې بیا یې پرېښی ده. او یو زنانه که چېرته د نامه نه بره چې سړي ونه ګوري او دا د هغې د جهادي ټریننګ ننداره کوي دا جایز هغې د نیزهبازۍ لوبه کوله جهاد دپاره واعدو لهم ما استطعتم رسول الله ورته عایشې ته ولې راشه وګوره نو دننه دیوال ته ولاړو حضور ولاړو عایشې په دغه ځای باندې زنه ایښې وه حضور ته نه څادر شانه چاپېر کړی ورته یې کتل نو دا حبش د نامه نه بره چې دا نیزې ویشتلې دقه ورته ښکارېدل یا عایشه کشره وه او یا تر دغه حده پورې کتل جایز و او جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمایي چې دا واقعه بعد نزول الحجاب ده خو دا ده چې د سړو نظر په دوی نه لګېده دې د نامه نه بره ورته کتلي دي نیزو ته یې کتلله. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي الى اخره عن ام عائشه رضي الله عنها قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه زه په خپل څادر پټه کړې وم يلعبون في المسجد حتى اكون عن الذي د مسجد صحن کې لګیا ول فقدر قدر الجاريه الحديثه فق وستاسو اندازه ولګوي چې یوه جنۍ وي کم عمره وي او د لوبې د کتلو ډېر شوق وي زه به څومره ټایم ولاړ وم نبي پاک راته ولاړو دا مې حدیث مزرع کې هم درته ویلی باب خروج النساء بحوائج
زنانه د اشد ضرورياتو لپاره د کور لکه انساني حاجت کور کې باتروم نشته بیت الخلا او بهر د کجورو باغ ته وزي یا بیماری کې ډاکټر ته ځي غم خادي دا جایز دی پرده کې. وبه قال حدثنا فرقة إلى آخره عن ابن عائشة رضي الله عنها قال خرج سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر بعدها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا فرجعت. د عمر خو ډېر حریص چې پرده راشي او بیبیانې بارو وې سعودي اومې پیژندې ځکه دا د حضور بیبیانو کې قد و قامت کې ډېره اوچته او بېرته راواپس شوه او حضور د همدې په کمره کې ناست و یتعشا د ماښام روټۍ یې خوړله وې لاس کې هډوکې او د غوښې وې صاحب دقه شانته ما باندې عمر آواز وکړه بس حضور باندې په همدې خوراک وخت کې وحی راغله او د هغې نه پس یې وحی لاړه وایي زه تاسو خو د انساني حاجت دپاره تللي وې د دې اجازت درته شته او نورې به نه ګرځئ. فذكر ذلك له في حجرته يتعشى وإن في يده لعرقا فوضع عليه فرفع عنه ويقول قد أذن الله لكن أي أن تخرج لحوائجكن واستئذان المرأة زوجها بالخروج للمسجد. که یوه ښځه خاوند اجازت غواړي چې زه جومات ته ځم وردي کې که نه خبره په فتنه او عدم فتنه ده مدار په فتنه او عدم فتنه ده. اهل حدیث وی فتنه نشته جمع تطلع شي موږ وی فتنه ده هغه زمانه چې مور بیبي وه وی که حضور د ښځو دغه حالت لیدلی وی چې جوماتو ته ځي او میک اپ کوي وی دی به یې منې کړی وی لکه بني اسرائیلو چې منې کړي زما ستا هدایه او فتاوو څه لیکلي دي چې په موجوده وخت کې د ښځو وتل د کوره دا د فتنې نه خالي نه دي فتنه زیاته ده اهل فتنه ډېر دي شر او فساد ډېر ده فلهذا د ښځو دپاره بهترین مونځ په خپل کور کې ده نو زموږ مذهب دا ده چې نشي وتی که اجازت هم غواړي خاوند یې نه ورکوي او غیر مقلدین و اصحاب ظواهر وایي چې بلا اجازت هم تلی شي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله آخره عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. دې تعلق په هغه زمانه کې و چې خلک خو فتنه نه و اهل فتنه نه و اوس خلک ټول په سلو کې 95% خراب دي فتنه و اهل فتنه که جمعات تزیم ښځه چې دي بل خدای دې ښځې هم خیږي رواني به مړي ته یې میک اپ کوي رواني جومات ته یې میک اپ کوي نو دې وجه نه عایشې به یې هغه وخت کې ویلو چې دی کور کې مونږ بهتره ده باب ما يحل من الدخول والنظر للنساء في الرضاع. د رضاعت په باب کې مرضعې ته د رضاعي خور رضاعي ترور رضاعي خاله هغې سره ناسته ولاړه هر څه جایز دي ولې یحرم من الرضاع ما یحرم شبس. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخي عم بن عائشه رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعه فاستاذن علي دا افلح نومېده د ابوالقعیس ورور د ابوالقعیس ښځې چاته شو د ورکوي عایشې ابۍ ته هغه راغی وایي زه ستا تره یم وایي نه چې حضور راغلی نه اجازت یې نه وانلم ته رانشه زما ملاقات چې حضور راغی هغه ته یې ویلی وایي دا ستا تره کېږي وایي جي ما ته خو د ابوالقعیس ښځې شوده راکړي ده خو نه دي راکړي نه ابوالقعیس هغه ورته وویلې چې ګوره ولبن الفحل یتعلق به التحریم دا د ابوالقعیس ښځې په سینو کې شوده د چا د وجه نه پیدا دی د ابوالقعیس هغه ستا پلار شو او د پلار ورور څه تره دا د تره ده. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فاذني له اجازت ورته وکړه يا رسول الله إنما أضعت المرأة ولم يطعمني ما ته خو ښځې سینه راکړې سړي خو نه ده راکړې قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج راتلی شي ستا ملاقات ته. قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب دا هغه زمانه و چې د حجاب آیاتونه راغلي وه قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم یعنې په دغه موقع باندې مور بیبي وویلې چې د په رضاعت هغه رشتې حرامېږي چې کوم په نسب حرامېږي. باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. ته ماته دا ووایه چې دا صورت کله پیښېږي دا ترجمه چې کومه راغله او باب منعقد شو دا غم خادی کې دا غم خادی کې یو کور کې ښځې ډېر جمع شي جمع وي نو کمبلې کمې شي بړستنې کمې شي نو دوه ښځې په یو کمبله کې سره سم نو بیا غاړه غټۍ پرتې وي سره پردی نو ظاهره ده چې یوه ښځه بله غوښنۍ لحیمه شهیمه خدوخال به د بدن ښایي بله به وچه کړسئ کمزوري وي نو هغه چې کومه کمزورې ده او دا کومه ښایسته ده او لحیمه شهیمه ده دا یو ښځه به خپل خاوند ته وایي چې یاره واده ته تلي و د خیرالدین کاکا د زوی واده و نو چې لاړو هلته کمبلې کمې وې زه یوې ښځې سره دومره پسته مسته او ده نو د خاوند خیالات به یې بدل شي خیالات به د زړه زینا کې به واقع شي او کوشش به د دې کوي چې هغې سره زه تعلق
او د خپل ښځې نه نفرت پاتې کیږي. نو ځکه وایي چې یوه ښځه به بلې ښځې سره اجنبیه د اجنبیې سره غاړه غټۍ نه څملي فتنعتها بیا به یې صفتونه کوي لزوجها خپل خاوند ته. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل العابدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. ګوره چې دا ورته چې دومره غټې غټې سینې وي نو هغه به وایي چې داسې ده لکه په سترګو چې را خاوند ورته ګوري د سترګو زنا اله. وبه قال حدثنا عمر بن حفص إلى آخره قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. وقال الرجل لا طوفن الليلة على نسائه. او یو سړی ویلی شي څلور ښځې وي چې قسم په خدای بېګا ته به زه دې ټول سره جما کوم خو انشاءالله دې ورسره ووایي. د حضرت سلیمان علیه السلام متعلق دا راځي لا طوفن اللیل بمئة امرأة و انشاءالله یې ونه ویلی والله لا طوفن اللیل بمئة قسم د بېګا ته به سلو بیبیانو سره جما کوم سل وړه به حاملې شي او سل وړه به یو زوی راوړي جهاد فی سبیل الله به. اوس د سلیمان علیه السلام څومره بیبیانې وې؟ څلور روایتونه دي. یو روایت کې وایي 90 بلکې وایي 99 بلکې وایي 100 بلکې وایي 80 پنځم روایت راځي د زرو. و امام بخاري وایي چې راجح روایت دا ده چې 100 ښځې وې او باقي وینځې وې. نو د جما وکړه ورسره خو انشاءالله یې نه وویلي صرف یوې ښځې حمل واخیسته او هغه هم ثقت ناتمام زیان والقین علی کرسیه جسده. بس محبوب وی الله دې زما په ورور رحم وکړي ټول انبیا رونه دي وی که دغه انشاءالله ویلی وی نو ټولو ښځو به یې حمل اخیستی به او زامن به یې راوړي وی. وبه قال حدثني محمود بن إلهي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سليمان بن داود لا طوفن ليلا بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل جهاد به کوي. فقال له الملك قل إن شاء الله. فرشتي ورته ویل انشاءالله ووایه خو دنه هېره شوه بیا نه ویله. فأطاف بهن ولم تلد بهن إلا امرأة نصف إنسان قال النبي هغه هم نیم انسان زیان ثقت لو قال إن شاء الله لم يحنس وكان أرجى لحاجته. قسم یې کړی والله لا طوفان نه وایي که دا انشاءالله یې ویلی او دی بهانه شوی نه وی وکنه ارجع لحاجته د ده حاجت چې سل ځوانان دي دا به خدای پوره کړی ول. یو خاوند 2 کاله 3 کاله 15 کاله مسافر ده اچانک به د شپې کور ته نه راځي اچانک به ورپسې ته وایي ما ته نه ښکاري چشمې م نه دي څه شی دي ویلې ښه یو او دویم ګوره وی د شپې به ولې نه راځي دا 3 وجې دي. یا خو دا ده چې دا کمې ښځې چې خاوندان غایب دي اسې نه چې دی په خیانت د خاوندانو سره کړي او خاوندان په خیانت خبر شي یو او یلتمس عثراتهم یا چې د دی کم عیبونه دي نو اچانک چې خاوند راغی د عیبونو نه خبر شو 2 او درېیمه دا ده چې کېدی شي دا ښځه د خاوند عدم موجودګۍ کې دا ځان لکه زیر نفس پی شو ویښته شو لاسون د هېڅ هم نه یې کړي نو چې دی راغی د خپلې ښځې نه نفرت خیانت دا ده چې دی چېرته ښځې بل چا سره تعلق نه یې جوړ کړی. عیوب دا دي چې دا راشي نیمه شپه کې دروازه کې ښځه ولاړه ده بل څه دی به د دې نه خبر شي نو ښځې ته به نفرت پیدا شي طلاق ته او مرګ ته به خبره ورسي نو اچانک به د شپې نه راځي. به قال حدثنا آدم إلى آخره قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طرقا او د شپې راتګ نه منع کړی ده. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل الى اخره عن الشعبي انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طال احدكم الغيبه فلا يترك اهله ليلا. چې ډېر اوږد سفر یې کړی یو ناڅاپه دی نه د اولاد خواهش کول د جهاد دپاره د علم دپاره د عمل صالح دپاره دا بالکل مستحسنه خبره ده. وبه قال حدثنا مسدد الى اخره عن جابر رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف زړه وخوه بس لږ تیزه مې کړه شا د خوا نه راباندې چا آواز وکړه چې ومې کته حضور پاک وایي ولې دومره تیز شوې ما وی قربان نه وی واده مې کړی ده ناوې رایاده شوله قال فبكرا تزوجت پیغله دې کړې که کونډه شوه قلت بل طيبا قال فهل جاريه تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى تذكروا لږ ولې انتظار وکړئ د شپې مزه یاله لکۍ تنتشط الشعث
وتستحد چې کومه ښځه به برسرې ده چې هغه خپل ویښته غوړ کړي ګومنځ کې وتستحد المغیبه او چې کومې ښځې خاوند غایب و چې زیر ناف صفایي وکړي زیر ناف صفایي وکړي. قال وحدثني ثقة أنه قال في هذا الحديث الكيس يا جابر يعني الکیس د هوښیارۍ نه کار واله هوښیارۍ نه کار واله جابره واده دې نوی کړی ده ولا پوره نه پوهېږي په خبرو لږ د هوښیارۍ نه کار واله لږ انتظار وکړي ښځو ته دومره ټایم ورکړي چې هغې خپلې صفایانې وکړي. او دویمه معنا یې څه وکړه الکیس الولد الولد ای جابر هوښیارۍ نه کار او هوښیارۍ نه واده خو دې کړی خو خواهش دې بچي وکړه چې الله درته بچي درکړي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فادخل أهلك حتى تستحد المغيبة وتستحد الشعثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيف الله پاک نه خواهش دی بچي وکړي الله نه خواهش هوښیارۍ نه کاروالۍ الله نه اولاد وغواړي صالح او سالم داسې به نه چې خدای زامن راکړي وایي خدای صالح او سالم اولاد راکړه. باب تستحد المغيبة وتستشهد تستحد احداد باندې تاسو پوهیږئ زیر ناف صفایي او چې کوم به برسرې ښځه او خاوند نه و ویښته یې ګومنځ کړی نه و غوړ کړی نه و وینځلی نه و چې هغه یې ووینځي او غوړ یې کړي ګومنځ یې کړي. وبه قال حدثني يعقوب بن ابراهيم الى اخره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بغزوه فلما قبلنا كنا قريبا من المدينه تعجلت على بعير يقود فلحقني راكب قطوف هغې ته وایي چې ډېره کمزوري فنخت بعيري بعنزه كانت معه یو نیزه ورسره وه معمولي زما د اوښه داسې ووله بیا وه ټینګېدنه منډې والېاله. فصار بعيري كأحسن ما ترى من الابل فالتفت فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس قال تزوجت قلت نعم قال بكرا ام ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهلا بكرا تلعب وتلعبك قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى تدخل الى العشاء لكي تنتشد الشيخة وتستحد المغيبة باب ولا يمكن زينتهن الا لبعول او ښځې به مواضع د زینت مواضع د زینت نه ښیي مګر خاوندانو ته او یا هغه چاته ښځو ته یا ماشومان. غرض د امام بخاري بیان د دوو مسلو ده اول حجاب او پرده دویم ستر عورت. حجاب بیان دلته او د ستر عورت اقارب اجانب پر مانځه کې به دا چې شوي خارج الصلات مواضع زینت هیڅ چاته هم نه ښیي اقارب او اباعد په دې کې برابر دي او پاتې شو پرده اقاربونه نشته و جانبونه شته. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره عن ابي حاتم قال اختلف الناس باي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد. احد کې رسول الله مبارک چې په مخ زخمی شوی و مخ مبارک کونډې پکې او د هغه غونه مات شوي و که نه چې ابن قمیه چې ګزارونه پې کړی نو دا وینې را روانې وې دا زخمونه یې چا وینځل وایي حضرت فاطمې خو خپله لورې وه که نه او بچا راوړي علي مرتضی وینه چې په اوبو باندې وینځي نو وچیږي ودرېږي هغه نه ودرېده ډېره وه نو بیا فاطمې بیبي پوزکۍ راوغوښته هغه یې وسوځه هغه ایره یې ورباندې کېښوده وینه ودرېدله نو دلته غرض دا ده چې دغه د لور بیبي یې ده پرده یې تېنه نشته ده او د حضور پاک د مخ مبارک نه وینې وینځلې. فسألوا سهل بن سعد الساعدي وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال وما بقي من الناس أحد أعلم به مني كانت فاطمة تغسل الدم عن وجهه وعلي يأتي بالماء على طرسه هغه په ډال کې اوبه راوړلې په ډال کې فأخذ حافر فحرق فحشي به فحشي به هغه په باندې ور واچولې په زخمونو د ایره اوس په دې وخت کې ډاکټر ته وایي چې ایره مې اچولې وي دا خو جراثیم دي. باب والذين لم يبلغوا الحلم یعنی زنانه که نابالغه ماشومان ورته ځي راځي هغې ته زنانه هم کتلی شي او زنانه نابالغ ماشوم ته او ماشوم زنانه ته کتلی شي تګ راتګ جایز ده. وبه قال حدثنا احمد بن محمد الى اخره عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ساله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحى او فطرا قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من فطر. ابن عباس وی زه ډېر وړوکی وم خو حضور پاک ته ډېر ګران وم که زما عزت او مرتبه د حضور سره نه وی نو زه به یې لمانځه ته ځان سره نه وی بیولی. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ثم خطب ولم يذكر اذانا ولا اقامه ثم اتى النساء ځکه په عید کې اذان او اقامت نه وي که نه وذكرهن وامرهن بصدقه ورأيتهن يهوين الى اذانهن وحلوقهن يصعن الى دی به غوږونو نه والۍ راویستلی او د مرۍ نه لا کټې د غاړې نه او د حضرت بلال په لمن یا څادر کې به یې اچولې.
باب قول الرجل لصاحبه اوس دلته سوال پیدا کیږي چې دا ښځو د حضرت بلال لمن څادر کې نو دا وګورل د حجاب خبره راغله چې اجنبي سړی به اجنبیه نه او اجنبیه به د اجنبي نه څه کوي نو ته به ورته ووایې چې دلته حضرت بلال ښکته ځمکې ته کتل او زنانه او ټولو پرده کړې وه او ابن عباس خو نابالغ او د نابالغ نه پرده نشته نو سوال لاړ دفع شول. باب قول الرجل لصاحبه هل اعرضتم الليله وتعني الرجل ابنته بخاصره عند العتاب. ګوره یو سړی یو چا ملګري دوست ته ووایي چې آیا تا بیګا بیبي سره جمع کړې ده د دې تپوس جایز ده که نه ده. یو دویم یو پلار خپل لور په تشي کې کله چې دا ورته غوسه او ملامتۍ دا لور وهلی شي که نه او بالکل د واده نه پس هم سرزنش او تعدیب د پلار لور ته روا ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره عن ابن عائشه رضي الله عنها قال عاتبني ابو بكر وجعل يطعنني بيده. دا په هغه غزوه کې چې مور بیبي نه هار ورک شوی او صحابه او نمانځه ټیم راغی اوبه نه ویل فلا يمنعون من التحرك الا وې زه داسې په دې ګوتو باندې په تشي کې وهلم وې ډېر درد یې وکړ خو زه خوځېدم نه مکان رسول الله ځکه حضور پاک سر مبارک زما په پتون ایښی ودو او دا جمې داسې چې ستا د لاسه دا موږ به ایسار یو اوبه نشته اوس به موږ څه کوو. اوس تاسو باندې یو سوال راغی امام بخاري خو دلته دوه جملې راوړي دي هل اعرضتم اللیله او دویمې جملې دپاره وطعن الرجل دې دپاره خو روایت راوړو باب لاندې نو د اولې جملې دپاره روایت شته ترجمه الباب کې نو دا جمله بیا ولې راوړې ده همدغه وجه ده چې علما کرام فرمایي د بخاري خو ډېرې نسخې دي دا ټوکړه د ترجمه الباب په نورو نسخو د بخاري شریف کې نشته ده اکثر نسخو کې دا ټوکړه نشته ځکه دې لاندې حدیث هم نه ده راوړی نو صرف دغه نسخه کې دا ټوکړه ورسره راغلی ده.